ځکه د سبا وخت چې دی د فجر وخت دا الله ته دومره خوښ دی چې الله رب العالمین په دې ټیم باندې قسم خوړلی دی والفجر او دا هغه ټیم دی چې په دې کې حدیث کې راځي د ملائکو ډیوټي چې ده هغه بدلیږي په دې ټیم کې د ورځې هغه راشي او د شپې هغه چې چا د شپې کړې ده ډیوټي هغوی لاړ شي او الله رب العالمین قرآن مجید کې د فجر د ټیم خصوصیت بیان کړی دی چې الله فرمایي ټولو منځونو ته راځئ د هغې حفاظت کوئ والصلاة الوسطى او د درمیانه منځ خاص حفاظت کوئ صلاة وسطی باره کې مختلف اقوال دي چې دا کم ټیم تینا مراد دی د هغې باره کې د ټولو نه زیات اقوال په دې دوو ټیمونو باندې راغلي دي چې یو صلاة وسطی چې دی دا د مازدیګر وخت دی او دویم زیات اقوال په دې دي چې دا د سحر وخت دی سحر د مونځ ټیم او سوره بنی اسرائیل کې الله فرمایلی دی وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا الله فرمایي تاسو د سحر قرآن ته حاضرېږئ ځکه دې ته حاضري کېدی شي د ملایکو ملایک دې کې حاضرېږي او دې ته قرآن الفجر ولې وایي د دې د وجې نه چې د سحر په مونځ کې ډېر قرآن لوستل پکار دی ډېر تلاوت پکار دی حدیثو کې راغلی نبی کریم سلام به د سحر په یو رکعت کې د شپېتو نه واخله د سلو پورې آیاتونه لوستل په یو رکعت کې او داسې به په دویم رکعت کې لوستل یعنی د سحر د مونځ نه ځان خلاصول نه دي پکار چې صرف په هغه جواز باندې عمل وکړي او الم تر کیف ولإلاف قریش پکې وي او بس د سحر مونځ مې وکړ او جمع مې وکړ نه وقرآن الفجر د سحر په مونځ کې قرآن ولولئ الله فرمایي قرآن پکې ولولئ دا وګدو کوي دا مونځ ځکه دغه ټیم د انسان دماغ هغه خالی وي هغه صفا وي د دنیا د مشاغلو نه نو قرآن دغه وخت کې د لپاره لوستل او اورېدل پکار دي زیات او څومره چې اهمیت زیات دی د سحر د مونځ نن مسلمان د سحر د مونځ نه غافله پروتي غافله پروتي دا سوچ هم نی چې ګنې د سحر مونځ به زه کومه او مور او پلار هغه هم خپل بچي له دا تکلیف نه ورکوي و یاره ټوله شپه یې خو مه کوه چې خوب وکړي ځواني ده لکان دي خیر دی که پلار یو ته څه وایي که نه چې راپاڅوي نو مور یو ته وایي خیر دی لکان دي څه دي کوي تاله به خوب نه درځي نو ته اوس دویم د خوبه وکاږي دا هغه شیطانی خبرې دي کمې خبرې چې شیطان دا زمونږ او ستاسو ذهن ته راشي ځکه د مور او پلار دا فرض دي دا فرض دي دا مستحب خبره نه ده دا فرض دي چې دی به خپل بچي مونځ ته راپاڅوي الله ته دا فرض په قرآن کې ویلی دی او ښودلی دی ورته الله ته فرمایلي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها خپل اهل ته خپلو بچو ته د مونځ حکم کوه حکم خو پیژنئ که نه یوازې سوال زاری ده که نه سوال زاری نه امر او حدیث کې څنګه راغلی دی الله دې په هغه زنانه باندې رحم وکړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زنانه راپاڅي مونځ ته او خپل خاوند راپاڅوي د سحر مونځ ته او که نه راپاڅي نو یخې اوبه پرې ور واچوي دې لپاره چې دی دنه دا خوب وتښتي او الله دې په هغه سړي رحم وکړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې دی په خپله مونځ ته رافاسي او خپله بیبي هم رافاسئ او که هغه نه راپاسي نو چې یخې اوبو ته به د مخ باندې ور واچئ دې لپاره چې هغه خوب یې وتښتي. دا عمل پکار دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې سړي ته د رحم دعا کړې ده